سره ان شاء الله تعالی لږه سخته ده، دا به الله پاک تیره کړي. دا یو کالو ګن دی، دا داسې په لږ ټایم کې چې کوم دی دا سپا کېدل ګران دي. سر څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یاره پی ټی آی ویژن څه دی او تاسو چې کوم د تبدیلۍ په دغه باندې راغلي وي چې یاره موږ به تبدیلي راولو، موږ به د قوم ته او د ملک ته چې کوم دی نو خیر ورکو، نو د هغې باندې به سره زه تاسو ته یو شارټ غونډه کې بریف دا دی کومه چې څنګه زما خان صاحب ویلي چې یاره داسې سویچ نه دی چې زه ورکم او एकदम به مطلب دا دی چې یاره هر څه به چینج شي. یو ډېر خطرناک مراحل نه شکر الحمدلله خان صاحب تیر شو او هغه تیریږي لا روان دي سټیل چې کوم دلته مافیاز دي تاسو وینئ تاسو ما زه اکثر چې کله کینم او خبره کوم چې کله یو قوم قرضداري او هغه دغه قرض نه روزي دغه بوج نه روزي نو خامخا هغه به چې کم دی نو تکلیف او سخته برداشت کوي. چې هغه نه برداشت کوي نو داسې نه ده چې یاره په اسانه باندې به بس هر یو شی به ټیک شي. ما بلوز یو کس ته مثال ورکوم، ستا بچي په سعودي کې مزدوري کوي نو ته دلته په آرام ناست او تاله هغه د میاشتې لاک یا 50,000 روپۍ رالیږي او ته په خپل کور چلې کو ستا دا بچي فرض که په دې کور کې ناستو نو تا به دومره مطلب دا په آرام زندګي تېره کړې وه، د دې په بدل کې ستا بچي هلته سخته تېروي. نو تر څو پورې چې څونه دغه دی د خیره سره انشاءالله تعالی لږه سخته ده، دا به الله پاک تېره کړي. دا یو کالو ګن دی، دا داسې په لږ ټایم کې چې کوم دی دا سپا کېدل ګران دي. او د دې چې کوم سیټ اپ تیر شوي په دې یو کالو کې چې کوم سیټ اپ جوړ شوی دی هغه خلکو نه دا د قوم پیسې رایشتل، دا لکه زه به درته مثال دا وکړم جي پی ټی آی ګورنمنټ چاله فلور مل له پیسې نه دي ورکړي چې دا جوړ کا، چاله د غوړو مل نه دي ورکړي، چاله بل انډسټری له نه دي ورکړي. هغه خلکو دغه شان د مافیاس چې کوم دي دی فیسیلیټیټ کړي دي او بیا ورته د قوم پیسې ماف کړي دي. تاسو کو نن دا بحرانی نه د کو د وړو په شکل کې نه کو د مهنګای په شکل کې نه پر سپلای او ډیماند کې چې کوم ګیپ راځي نو دا د هغه خلکو فیسیلیټیټډ خلک دي. ان شاء الله تعالی د ټایم سره به د خیر سره چې د هغوی د غوږونو دا باتې وځي چې یاره بیا به دغه خلک راځي او بیا به په دغه باندې نو چې دا باتې تر څو نه وتي نو تر هغې پورې به مونږ د دې مراحلو نه تېرېږو، مختلف قسم مسلې به مونږ ته راځي. لکه دا خو مشکله ده چې یاره په 5 کالو کې چې کوم دی نو هغه د کمپلیټ شي، ځکه چې د دې دپاره ښه کافي ټایم پکار دی. د کافي حده پورې زه به تاسو ته ووایم چې انشاءالله تعالی چې کافي حده پورې ریفارم شوي دي او دا اخرنی کم 2 ایرز چې کوم دي نو دا به پاور پلی دا به د هغې امپلیمنټیشن دا چې د قوم دپاره د دې عوامو دپاره په کم مد کې تاسو وګورئ جي تاسو به کتلي چې اوس د امپورټ او ایکسپورټ ته وګورئ. مطلب دا چې تر څو پورې ستا د نیشن د پاکستانی نیشن کریډیبلیټي نه بحال شوي ته هغې پورې به مونږه دا مراحل نه تېرېږو، دا تکلیف، دا مهنګایي، دا بحران دا به یې مونږ ته. نو انشاءالله تعالی د اخرني 2 ایرز کې به انشاءالله تعالی دا به د پی ټی آی ګورنمنټ دپاره پاور پلی په دې کې به مونږه کافي حده پورې چې څه سایډز باندې لیجسلیشن شوي دي یا کم هغې ته پلانینګ شوی دی نو انشاءالله تعالی د عوامو دپاره نه هغه به انشاءالله په منو د کا زه به تاسو ته دا ووایم چې یاره څنګه تاسو وایي چې آرډیننس زیاتره آرډیننس ایشو شوي دي او په هغې باندې کار کېږي. آرډیننس ایشو کېږي اله چې کله یو خبره راشي مخې ته او د هغې په لیجسلیشن باندې ټایم لګي او هغه یو پراپر پروسیجر دی او د هغې پروسیجر نه تېرېږي نو په هغې باندې خامخا ټایم لګي. او آرډیننس داسې دی چې هغه مطلب دا دی کویک ریلیف دی. نو دغه چې په کومو ایشوز باندې آرډیننس چې کوم دی نو هغه ایشو شوي دي نو هغه انډر کنسیډریشن دي، په هغې باندې کار روان دی او هغه شان د تاسو چې څنګه وایي انشاءالله تعالی دغه لیجسلیشن به د خیره سره کمپلیټ. پی ډي ایم خان صاحب مخکې ویلو چې دا خلک به زما خلاف یو کېږي، دا به راځي، دا به ټول یو ځای کېږي او تاسو وکتل چې دا یو ځای شو. تاسو وګورئ چې د هغوی سره سټانس شته نه، لکه که زما خان صاحب راوتي و نو هغه ویلو چې زما سره زما ته د 4 حلقې کولو شي، په دې کې داندلي شوې ده، یو ټیک ټاک سټانس و. دوی سره داسې قسمه هېڅ سټانس نشته چې هغوی وایي چې یاره پوره الیکشن چې کوم دی نو دا یرغمال شوی دی. نو دا یرغمال اوس شو چې د ګورنمنټ دا تقریبا څه کم 3 کاله پوره کېږي
اوس دوی راځي او وایي چې یاره مطلب دا د الیکشن یرغمال شوی دی او یا چې کم دی نو په دې کې چې کم دی اسټیبلیشمنټ دا کړي دی اسټیبلیشمنټ هغه کړي دي نو دا په کار چې په کم ټایم الیکشن وشو دوی ته تحفظات نو چې دوی راوتې وي او د عوامو ته ویلې وي خو اوس تاسو وګورئ د چا اساسي نه روزي چې کم لګوتې وړي نو هغه بینامي اکاونټس والا خبره ده هغه چې کم دی نو بس اساسي دا د خپلو اساسو بچاو دپاره دوی راوتي دي او هغې دپاره لګیا دي عوام په دې پوهه دي دا څونه چې دوی کمپین وکړو دا څونه چې دوی وکړو د هغې باوجود د عوام الان کې مهنګایي ده بحران دی خو د هغې باوجود عوام د هغوی سات نه ورکوي ستاسو مخامخ دي او انشاءالله اوس دلته چې دوی کوم پروګرام یو سیټ اپ جوړ کړی دی نو دا به هم تاسو وینئ دا هم ستاسو مخامخ چې عوام به دوی ته چرته هم چې کوم دی نو هغه شان ځکه چې د خلکو سونه پورې کو تاسو چا نه اورئ نو دا یو خبره کوي چې هر څنګه دی خو عمران خان ټیک سړی دی ایمانداره کس دی او د دې ملک دپاره لګیا